تختی نمبر 3 حروف مقطعات. حروف مقطعات کی مد لازم حرف مثقل، مد لازم حرف مخفف، مد لین لازم او د مد اصلي صحیح ادایگی هغه کول پکار دي. د سوره آل عمران په شروع کې الف لام میم الله لا اله الا هو. په دې کې درې طریقې دي. یو طریقه د فصل ده، دو طریقې د وصل دي. اوله طریقه هغه دا چې الف لام میم ځان له ویل شي او لفظ الله الله لا اله الا هو دا ځان له ویل شي. دویمه طریقه دا ده چې الف لام میم کې پدې میم کې یې مد ویل شي، دا دویم میم وسره اون ویل شي او یې مد د یو الف برابر پدې میم کې مد اصلي وکړي شي او بیا د میم د لفظ الله سره یو ځای کړي شي، وصل وکړي شي. لکه داسې الف لام میم الله. درېمه طریقه دا ده چې په دې یې مد کې اوږد مد وکړلی شي او دویم میم هغې باندې وصل وکړی شي، د لفظ الله سره ملاو کړی شي. په دې دویم اول میم کې یې مد کې مد کول، په دې میم باندې مد کول دا بهتر دي او غوره دي او نه کول هم جایز دي. د میم دویم میم د لفظ الله سره ملاوقلو په وخت کې د شد نه بچ کول ضروری دي، شد پکې پیدا نه کړی شي. حروف مقطعات د دویمې تختې د مرکباتو په شانتي ځان له ویل کېږي، لیکن په یو سا باندې دا په یو سا باندې ویل کېږي. که چېرته طالب علم شاګرد کم عمره وي نو مجبورۍ سره دوو ساګانو باندې ویلی شي. حروف مقطعات د وحی په ذریعې سره نازل شوي دي. د دې د صحیح ویلو د صحیح ادا کولو طریقه معلم اول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان فرمایلی ده. په دې تختې کې بعض حروف دو حرفیز دي، هغې کې به د یو الف برابر مد اصلي کولی کېږي. بعضې حروف پکې درې حرفیز دي، هغې کې به د مد اصلي نه علاوه مد فرعي هم کولی کېږي، یعنې د شپږو الفو برابر به پکې مد کولی کېږي. حروف مقطعات کې چې کوم حرف په آخر کې شد راشي هغې ته مد لازم حرفي مثقل ویلی کېږي. د هغې مقدار د مد اصلي نه علاوه د 15 الفونو برابر به مد کولی کېږي. چې د کم حرف په آخر کې شد را نشي هغې ته مد لازم حرفي مخفف ویلی کېږي. حروف مقطعات د تجوید د قواعد موافق صحیح ویل پکار دي. تختی نمبر 3 حروف مقطعات. مقطعات یعنی جدا جدا کړي شوي. دې حروف ته حروف نورانی هم ویل کېږي. په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې د قرآن مجید هر یو حرف سراسر نور دی، سراسر رڼا ده. الف لام میم شپږو الفونو برابر مد او دې سره سره میم مشدد باندې به غنه هم ویل کېږي. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. كاف ها يا عين صاد. دي ها یا باندې کلا زبر دي، دغه به د یو الف په مقدار باندې د ولیږي، د یو الف
مقدار نه زیات اوږدول دا غلطي ده او په دې کاف عین صاد کې د شپږو الفونو برابر مد کول کېږي د حرفیز طه قاسم میم د سین په اخره کې نون راغلی دی نون نه پس چې کله میم راشي نون نه پس چې کله یا را میم لام واو نون یو حرف راشي د حروف یرملون یو حرف راشي نو هغه حرف بیا نه ویل کېږي یعنی نون به بیا نه ویل کېږي نون په هغه حرف کې مدغم کېږي یعنی که نون نه پس یا راشي نو یا به ویل کېږي که نون نه پس میم راشي میم به ویل کېږي که نون ساکن نون نه پس را راشي را به ویل کېږي بیا که د ینمون یو حرف راشي ادغام مال غنه به کېږي ادغام به هم کېږي یو ځای به ویل کېږي او دغه رنګې غنه به ورسره هم کویل کېږي او لام را نه که یو حرف راشي نون به نه ویل کېږي لام را به ویل کېږي او ورسره به غنه هم نه کویل کېږي یعنی نون نه به را جوړه کړی شي یا لام جوړ کړی شي بغیر د غنې نه به ادا کویل کېږي طه طاسیم میم طاسین یاسین صاد حمیم حمیم عین سین قاف د عین او سین په اخره کې نون دي د کې به اخفاء حقیقي کول کېږي اخفاء پکې کول کېږي قاف نون وزي تبع आवाज نه بوتل لیکيږي الف لام میم الله لومبۍ طریقه فصل به وکړي شي جدا جدا به وویل شي دویمه طریقه میم کې به اول میم کې به مد ونکړی شي دویم میم به د لفظ الله سره ملو شي حمزه به مزنه وغورځولی شي الف لام میم الله دریمه طریقه اول میم کې به یا کې مد وکړی شي دویم میم به د لفظ الله د لام سره ملو کړی شي حمزه به منځ نه وغورځولی شي الف لام